شوي الیکشن کې دم الیکشن شوق و مو ټول راغلو جرګه مو په وکړه د مرزا کو د کاغذونه واپس واخیستل او الیکشن یې ونه کړو ضروري ده چې د حق جوړېدو او بیا خوشحالي خبره ده چې ټول پرې متفق شول دې نه غټه خوشحالي نشته ځکه الیکشن کې ملګري په اتفاق راتلل ډېر ګران دي تاسو مبارکي درکوم چې داسې په اتفاق اوسئ او متحد اوسئ نو تاسو مقابله څوک نشي کولی او دا تاسو ذمہداري ده چې هر سړی به ځان نه آصف اقبال جوړوئ خپل محنت به کوئ کوشش به کوئ تحریک انصاف مقابله څوک نشي کولی موږ که خپلو کې ټینګ یو تاسو محنت کوئ نو هېڅ مسله نشته او بل د مبارکۍ خبره دا ده چې مبارک شي مو په کورم الیکشن وګټلو بله طرف مو دا په 1.5 وګټلې اوس عمران خان ما خیال چې ډېر ډبل لیډ باندې انشاءالله سیټ ګټي په دې وخت کې پاکستان کې تحریک انصاف ډېر په زور باندې را روانه ده ځکه عمران خان چې کوم سوچ دی کوم ویژن دی کوم خلکو ته تبدیلي ناره ورکړې ده کوم طریقه باندې دا ټول ځوانان مشران دوی دماغ یې بدل کړی دی چې دا ملک داسې نشي چلېدلی دا څنګه چې دا 15 کاله وشول موږ روان یو نه خوشحالي راغله نه پاکستان ترقي وکړه نه را باندې څوک اعتماد کوي خو دنیا رانه مخکې لاړه موږ وروسته پاتې شو نو همدغه ناره عمران خان وایي چې راپاسئ چې د ملک کې تبدیلي راولو د غلو ډاکوان نه ځان لرې کړو ځکه تېر شوي 3.5 کاله موږ حکومت وو خو زموږ اکثریت نو قانون سازي مو نشو کولی هغه فیصلې به نشو کولی چې کوم حکومت کې پکار یې وکړي انشاءالله دې برته عمران خان ډېر طاقت سره را روان دی تاسو به روزانه ټي وي کې وینئ هغه چې کوم کمپین شروع کړی دی پنجاب داسې راوتی دی چې یو ماشوم هم کور کې نه پاتې کېږي هر سړی را روان دی نو دا هم وکوئ انشاءالله تحریک انصاف یو طاقت جوړ شو پاکستان کې او دا د دې خلکو یو ضد جوړ دی چې عمران خان به راولو د غرو نه ځان خلاصو ځکه کله پورې د ملک حکمران غلي کله پورې د ملک حکمران ذاتي لالچ لري خپلې فایدې لټوي من سوچ نه کوي نه عمل ترقي نه کوي دې خلکو 15 کاله مخکې حکومت کړې دا کوم حالات ته موږ رسېدلي خو دی لازم که دوی ښه حکمراني کړې وي دې ملک ته ترقي ورکړې وه نن به دلته کارخانې هم ډېرې وې روزګار هم ډېر و ملک به ترقي کړې وه دنیا په نظر کې موږ باعزته ملک وو خو په دنیا کې مو شرپېدو قرضونه نه هم ډک وو او پاکستان هغه مقام چې کوم دی هغه هم ختم شو اوس دا په دې وخت کې ټولې پارټیانې راغونډې شوي دي صرف په یو سوچ راغونډ شو چې عمران خان راواشو او زه خو دومره خوشحال شوم کله چې دا ټولې راغونډې شوم دا شکر الحمدلله په یو ځای به راشو په ما ته وشولو پنجاب کې مو شکست ورکړو دلته مو ورکړو 2000 مو شکست ورکړي نن بیا ورته شکست میلاو شو ټول په یو ځای او انشاءالله کله د ملک الیکشن کېږي دی به د یو سیټ درک نه ومومي انشاءالله پاکستان دا ما یقین دی او ما ته دا ملک معلوم دی کله چې د ملک ځوانان ودرېږي دا بچي ودرېږي دې مقابله چا پلار نشي کولی زه هڅه کوم چې دې بچو مقابله نشي کېدلی ځکه ما ته نن هم د کورم نه یو لږ میسج راکړو چې د ما نیکه د ما پلار د ما مور د ما نیا ټول عمر جمعیت ته ووټ ورکړو خو چونکې ما زه راغلم او هغوی ته وایي چې دا ما ضد دی ته به ووټ عمران خان ته ورکوئ هغوی ټول ما رضا کړو تحریک انصاف ته وکړو نو چې کوم ملک کې ځوانان هلکان نوجوانان تعلیم یافته بچي کومې پارټۍ سره ولاړ دي مقابله نشي کولی ځکه دا بچي ته به تکړه دي کاکا هم رضا کوي ماما هم رضا کوي پلار هم رضا کوي نیکه هم رضا کوي او ما ته چې یو بچی کښېني نو زه به ته انکار نه تاسو چې خپل بچي کښېني تاسو انکار نشئ کولی نو زه فخر کوم په خپل ځوانانو باندې مشرانو باندې دوستانو باندې چې دوی د تحریک انصاف ملګري دي او د ملک دپاره دا نن چې کوم جدوجہد لګیا دی دا د پاکستان د مستقبل دپاره ځکه یو ملک چې حکمرانان غلي هغه ډاکواني هغه ملک ترقي نشي کولی چې کوم ملک الله تعالی په مهربانه شي ایماندار خلک ورکړي عمل په خپله ترقي کوي دا دی یو سازش جوړ کړو دی دا خیال و تاسو ته یاد شي هغه موږ تحصیل الیکشن و اوس فیز په موږ پسې ډېره پروپاګنډه شوې وه چې ګراني راغله عمران خان لالی کړي حکومت نشي چلولی موږ ډېر زیات پوه خلک یو ملک مو پته چې امریکا ته جوړه کړې ده چې موږ ته موقع میلاو شي نو خوشحالي به راشي 15 کاله خو برابر کړو او هغه سازش لاندې موږ حکومت یې ختم کړو د دې دا خیال و چې تحریک انصاف ختم خو دا فیصلې الله تعالی کې انسان څه فیصلې کولی کله چې عمران خان د کرسۍ نه کوز شو ټول پاکستان ودرېدو ځوانان مشران بچي راووتل چې موږ دا فیصله نه منو ځکه عمران خان د خلکو په ډګه پروت دی هغه چې کومه خبره کوي کوم همت او جرأت هغه کې دی هغه څوک نشي کولی
هغه چې په کوم نرم مقابله کوي کوم خبرې چې هغه کوي دا په پاکستان کې چا نه دي کړي او ځکه دا خبرې کوي چې هغه غواړي چې دا ملک دی یو بهترین ملک جوړ شي ترقي وشي خوشحالي پکې راشي یو طاقتور حکومت راشي موږ دې دا څومره چې سیاسي پارټیانې دي ملاقاتونه هم کړي دي میټینګونه هم شوي دي موږ صرف یو خبره چې خبرې به لګو چې الیکشن اعلان وکړي نو موږ به تاسو سره خبرو ته کښېنو نو کله که الیکشن اعلان وشو موږ ورسره کښېنو که الیکشن اعلان نه کوي نو خپل کار نه کوي کله یو کمیټي جوړه کړي کله بل چې کومه کمیټي جوړه کړي ده ما که څوک لالم کړي زه دغه کمیټۍ سره نه کېږم هغه اهل نه ای سره اختیار نشته یو چا سره اختیار نه او ته راځه د سره کېنو خبرې کو اختیار بل چا سره دی او دی راته بل څوک رامخوي دا یو ټګان خلک دي دی د ملک ځان بچ کولو ته راغلي دی د ملک دپاره نه دي راغلي دی د پاکستان د خلکو مسلو دپاره نه دي راغلي دی خپل ځان بچ کولو دی چې راتلل وایي موږ به قانون سازي کوو ما خیال و چې د ملک دپاره به ډېر ښه قانونونه جوړوي غریبو دپاره به څه فایدې لټوي هغوی چې رالو نو اول یې قانونونه شروع کړل احتساب یې ختم سزاګانې ختم کړي خپل عدالت کې خپل کیسونه ختم کړل خپل غلاګانې چې کومې دي هغې راغونډې کړلې او اوس مزو دپاره نور پیداګیر کوي نو زه دا خبره کوم چې د ملک نن تحریک انصاف مقابله څوک نشي کولی ځکه ما د دې سره دوه وزیرانو سره میټینګ شو نو هغوی موږ ورته الیکشن وکړ موږ لیوني چې الیکشن وکړو تاسو رانه ګټئ ښکاري راته تاسو رانه ګټئ نو الیکشن څنګه وکړو هغوی ته پته تحریک انصاف هغوی ته دا پته ده تحریک انصاف یې ګټي نو ځکه الیکشن نه کوي که دی لوغه نه چانس هم وی نو پخپله به الیکشن کړو نو تاسو ته وایم چې وروڼو ښه ټینګ ودرېږئ دا تاسو ملک دی دا ملک به ټینګوو دا ملک په خپلو خپلو باندې ودرو د امریکې غلامي نه به ځان وباسو د بدماشانو د بدماشۍ نه به ځان خلاصو دا اوس چې کوم موږ تحریک شروع کړی عمران خان شروع کړی نو موږ خو پوره مني موږ پوره منتل غواړو هلته کېناستل غواړو خپله مطالبه کول غواړو هلته کې هغه یو بدماش کېنولی دی هغې راځئ ګورو به یې سره نو که ده خپل طاقت دی خو راوځه چې مقابله وکړو ته سرکار په طاقت باندې موږ ته دمکیانې راکړي ته دا پولیس ځان نه لرې که بیا ته په یې سړک وګرځه دی خو میدان ته موږ اوس په پاکستان کې موږ ګرځو خلک د موږ فوټوانو باسي سیلفیانې وباسي او چې دی راشي چور 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 نو ټول پاکستان ته معلومه ده دا موږ دا نه عمران خان دا نه دي کړي نن دا اقوام بیدار شوی ته پته ده چې د ملک سره دوی کوم لوبې کړي دي دا ملک کوم عذاب ته بوتلی قرضونه یې ډک کړي وو په دې ملک کې نه قرضه وه نه د چا غلامي وه دا د ظالم بچي چې راغله دی قرضې واغستې قرضې موږ ته څوک مفت نه راکړي قرضه راته راکړي سره یې سود رانه واپس اخلي بیا را باندې شرطونه هم کېدي چې بجلۍ ګرانه کا ګیس ګران کا पेट्रोल ग्रांड का टैक्सونه ولګا ځکه ما ته خپلې پیسې واپس به راکړي په شرطونو وجې نه عمران خان د دې خلکو خلاف په عمران خان په موږ هم زور و دا څومره قرضې چې اوس اخلي یا موږ په خپل دور کې اخیستې دي قرضو فایده پاکستان ته نه ده رسېدلې هغې فایده هېچا ته لا نه ړه هغې فایده IMF ته امریکې ته انګریزانو ته لاړه ځکه هغه څومره قرضه والو هغه په سود کې او په قسط کې ادا کوو قرضې را باندې زیاتېږي نه هغه سود کې خلاصېږي نه په قسط کې خلاصېږي روز یو قرضه اخلو هغه واپس هغې رانه اخلي چې دې دا سود او د قسط مونږ حصه ده نو عمرانه سود اخلي عمره باندې بدمعاشي کوي نو همدغه وجه چې عمران خان انکاري شو چې زه په ملک باندې نور بوج نشم اچولی مونږ ته شرط کېښود چې تاسو پټرول ګران کړئ بجلي ګرانه کړئ عمران خان د نر بچې ولګېدو پټرول یې 10 روپۍ ارزان کړو بجلي یې 500 روپۍ ارزانه کړه ځکه په دې ملک کې دا ګراني برداشت نه بار شوې ده همدغه څیزونه چې عمران خان امریکې ته جوابونه ورکړل چې نو مطلب نه درته اډه در کوم نه مو شرطونه منم نو په دې ملک باندې بوج اچوم نو دا ټولو سازش جوړ کړو او په یو ځای باندې فیصله وکړه چې عمران خان لرې کوي ځکه د عمران خان سترګې ښیي دې تپوس والا دی دې خپل حق اواز کوي ځکه دا انګریزان یا یورپ امریکا دې خو د چا اواز نه اوري دې خو یو بدماشان دي په دنیا کې بدماشي کوي چې کوم ځای کې د هغې لاړ شي په هغې اټیک وکړي موږ مسلمانان یې ځای په ځای غر کړل په دې ملک کې چا دومره طاقت نو چې عمران خان غوندې سړی پیدا شوی او دوی ته جواب ورکړو دا اسماعیل الرحمن د 15 کاله دلته MMA حکومت کړی دی امریکې خلاف ناره اوچته کړه امریکې خلاف आवाज اوچت کو خلک ورسره شو ځکه خلکو امریکې سره نفرت دی او هغه نفرت کې دا الیکشن کړو او نن د هغې بوټ پالش کوي
نن دی هغې په خپو کې ناست دي د دین دپاره کار نه کوي د اسلام دپاره کار نه کوي صرف ځان بچو دپاره زوی وزیر کړلو نور وزارت یې واغستې صوبې ته یې شرط کېنه خو اتحاد خو په شرطونه کې چېرې ما ته دې صوبې ته به څه حق راکړي یا به دلته کې شریعت نافظ کا دا صرف د اسلام آباد دپاره نار لیونې ناست دی سیټونه خو هلته کې دوه بیلل بل سیټ نشي ګټلی تحصیل کې کوم الیکشن و هغې کې په 3 ګونه ووټونو باندې بیله او خپل ګوره یو علاقه کې چې خپل یو سړی خلک تاسو خو ما ډېر ښه پېژنئ که زه دې علاقه تاسو ما غورځوئ دې مطلب دی تاسو معلومه چې پرویز خټک دې اهل نه دی چې هغه زموږ مشر جوړ شي چې خپله علاقه یې مشر نه جوړوي هغه راځي وایي چې زه به د صوبې وزیر اعلی به دې مای حکومت به دې مای په دې خوبونو باندې مومن شي ځکه خپله علاقه کې چا عزت نه هغې نه بې عزته سړی اړوشته نه چې خپله علاقه ورته ورکړي زه تاسو ته وایم چې دا الیکشن دی دلته کې 4 سیټونو باندې موږ کنټونمنټ الیکشن کړو ماشاءالله 4 واړه سیټونه موږ ګټلي هرګه 4 واړه یو ماینورټي و یو ماینورټي مطلب یې هغه 3 واړه سیټونه موږ ګټلو ساجد استعفا ورکا ما ورسره 2-3 ځله خبرې مو کې زه بل اوس بیا هم کور ته ورغلم ځکه موږ ملګری دی موږ خپل ملګری نه غورځو موږ هغه ته عزت ورکوو ما خو ورته وایي که په خپله کې راووځه موږ درسره یو خو چې په خپله نه کوې نو بیا متفق شه د ملګرو سره چې په اتفاق الیکشن وکړو انشاءالله دا فیصله ده صرف اقبال به الیکشن کوي تاسو ټول به ورڅخه په زه به هم راځم عمر به هم راځي اسحاق به هم راځي موږ به سره هر پروګرام کې شامل یو چرته چې غواړئ موږ به تاسو راضي یو او دا کمپین به داسې زبردست چلو چې مقابل چې کوم دی چې د 100 ووټی چې مقابله کې 10 ووټی انشاءالله دغسې نتیجه به وي زه به خپل داسې تیاره کوم